Backup and restore of Cisco routers using TFTP server. Assalamu alaikum and welcome to .com Computer Academy. په دې لیب کې به موږ چیک کوو چې Cisco routers backup and restore به موږ څنګه اخلو. ما دلته یو سرور راغسته دی او دلته زموږ سره یو راوټر دی. دا مې په کراس کیبل باندې کنیکټ کړی دی. دته مې آی پی لانه دا سین کړی نو ول سرور ته زما کنفیګریشن ته زم او د نوم چې دی هغه چینج کوم. ډسپلی نوم یې صرف دی TFTP server نوم مې ولکه خو ډیسکټاپ ته زما دته یو آی پی اساین کوم 192.168.0.50 مې ته آی پی اساین کړه. ډیفالت ګیټوي 192.168.0.1 مې کو کوم چې زه راوټر لور کوم 192.168.0.1 مې ولا DNS هم کو. دا ما د کنفیګریشن وکړو. دته مې آی پی اساین کړه. راوټر ته زم راوټر موډ ته زلاړم انیبل موډ ته لاړم کنفیګریشن موډ ته لاړم انټرفیس فاست ایترنیټ 0x0 ته زم چونکه په دې باندې آی پی اساین کول غواړي دا زموږ سره 0x0 باندې کنیکټډ دی. دلته به تاسو اساین کوم آی پی ایډریس 192.168.0.1 کوم چې موږ ډیسایډ کړی و 255.255.255.0 کم چې دا زموږ سره ډیفالت سبنیټ ماسک دی. آی پی مو تاسو ان کړه او نو شټ ډاون آی پی اساین کېدو نو وروسته کوم را شو ندی کمیونیکیشن بحال شو د دوانه گرین شول او کوم موږ چیک کو ندی زنه به ایگزیټ شم ایگزیټ تب ز پینګولی کم 192.168.0.50 کم چې د سرور آی پی د زموږ سره نو موږ چیک کوو چې آی دی کمیونیکیشن پاسیبل دی او کنه دی نو موږ ته 100% ریزلټ راغی دا اټ مینز د دې دوانو کمیونیکیشن پاسیبل دی او کله سرور نه چیک کوو ډیسکټاپ ته راغلم کمانډ پرامپټ ته راغلم آی پی کنفیګ مې ولیکو د آی پی دا او کوم ته پینګ کوو 192.168.0.1 ریپلای باقاعده موږ ته راځي کمیونیکیشن بحال شو د سره کنیکټیویټي بحال ده. نیکسٹ ټیپ زمونږ دا دی په راوټر مونږه بیک اپ اخلو او د بیک اپ نو وروسته زه څه کوم کنفیګ ټي ته لاړم او هاست نوم خپل چینج کوم. هاست نیم می R1 کو ان کیس او انټر می کو ګورئ زمونږه موډ دی R راوټر نه R1 شو. دا چینجز ما په دې کې وکړل جست د دې لپاره ان کیس مونږه چیک کوو چې مونږ کوم بیک اپ اغست هغه واپس راځي او کنه راځي. یو آی پی اساین کړه او د راوټر نوم مونږه چینج کو. د دې نو وروسته د دې چیک کوم چې آیا د دې ځو بیک اپ اخلم نو دا غي د لپاره زه د ایگزیټ کوم او د موډ ته زراغلم. دلته زموږ سره کمانډ دی د بیک اپ لپاره کاپی چې زه کاپی ولیکم او کوېسچن مارک نو دی آیا ته فلیش کاپی کول غواړي فایل سیستم چې کوم دی کا اف ټی پی کاپی کول غواړي رننګ کنفیګریشن زموږ سره د ریم کنفیګریشن دی کوم چې زموږ سره پرمننت نه وي. زموږ سره سٹارټ اپ کنفیګریشن د ان وی ریم کنفیګریشن دی کوم چې پرمننت کو مونږه سیو کوي او ټی اف ټی پی سرور دی کوم چې مونږه ته فایل کاپی کو. د ټول نمخ کې ګورو چې آیا زموږ سره رننګ کنفیګریشن ستوي نو دلته ځلی کما شو رننګ کنفیګریشن نو رننګ کنفیګریشن ما راوړو نو د مونږ ته رننګ کنفیګریشن کې خای چې یو خو د هاوس نیم چینج کړی دی کلان دی مونږ راشو نو فاست ایترنیټ 0x0 ته دی آی پی اساین کړی دا صرف دغه چینجز مونږ کړی ماغه چینجز راغستی دي نور پدې کې څه نشته. او کزو ته ولیکم شو سٹارټ اپ کنفیګریشن نو دلته مونږ ته میسج راکو اس قسمه څه پدې کې نشته چونکه مونږ دا پرمننت کړی نه دي مونږ کاپی کړی نه دي دا فیلال چې مونږ څه کار وکړو دا ټول مونږه پریم کې وکړو خو که ان کیس زمونږ راوټر ریلوډ شو نو دا ټول کنفیګریشن با ختم شي. نو د دې وجې نه مونږ د ریم بیک اپ چې اخلم سرور ته دا زمونږ سره سرور دی دلته آی پی د خپل انډرسټینډینګ د پاره لیکم 192.168.0.50 د آی پی د زمونږ سره او د راوټر آی پی زمونږ سره 192.168.0.1 دا د 0.1 بیک اپ ز اخلم .50 سرور ته
TFTP سرور پدې کې الریډي موجودي کزه دلته کنفیګریشن ته لاړ شم دا زموږ سره TFTP سرور دی پدې کې او دا پدې کې الریډي فایلز پراته دي کوم وګورو دا زموږ سره فایلز پدې کې الریډي بیک اپس بلټن پراته دي اني هاو زه د دې بیک اپ اخلمه د رننګ کنفیګریشن فرست اف آل د رننګ کنفیګریشن چې زه بیک اپ اخلم نو زه بدلته ولیکم کاپی او کا کوېسچن مارک وکم نو زموږ سره رننګ کنفیګریشن داشته نو زه وتم کاپی رننګ کنفیګریشن ستا TFTP تا TFTP انټر میکو او د انټر نو ورسته کومنګ وګورو نو دې زموږ نه غواړي IP د ریموټ هاوس کم چې زموږ سره TFTP سرور دی دغه IP زموږ سره 192.168.0.50 دا کم چې دې ته موږ اساین کړی دا د IP دا IP مولیکا انټر بای کما د انټر نو وروسته دی وای د ډیسټینیشن فایل نوم وخیا کم چې بدلته سٹور کیږي په دې ځای کې نو AX نوم ولګ دی دا په دې کې خپل بلټن دی نو د سي آسان نوم ولګ دو چې موږ ته اسانتیا پکې که بای ډیفالت ز انټر کم نو R1 ډیټ کنفیګریشن باندې بده سٹور کی اني هاو زول نوم دم DCA آسان غونته چې موږ ته الته شو شي چې آیا زمونږه بیک اپ واغسته شو کنو کوم وګورو په دې کې DCA په نوم باندې څه قسمه فایل نشته صرف د سینا ټول سٹارټ دی او دو پکې په پی باندې دی دا می انټر کو د دې نو وروسته کوم وګورو رائټینګ رننګ کنفیګریشن اوکے او 656 بایټس کاپیډ هغه کاپیډ شول او کزدل تراشما او په DCA دی باندې وګورو نو دا په DCA باندې دلته دی بیک اپ د سرور ته واغستو دا زمونږ سره DCA په نوم بیک اپ دلته د رننګ کنفیګریشن واغسته شو صرف د ریم چونکه موږ د NV ریم نه دی اغسته نو اوس کزه دا راوټر ریلوډ کما د ریلوډ سره چونکه پریم کې چې سي هغه هر سره اریز شي او سیستم بیا ریسټارټ شي او موږ ته پته کله چې پریم کې موږ کم کارو کو ناغه ټمپرری بیس باندې نو که زه واپس راشم نو زما IP بم ختم شي او زما د R1 نوم چې دی دا به راوټر ته واپس چینج شي کنفرم می کو زمونږ سره سیستم ریسټارټ کیږي او د ریسټارټ نو وروسته کوم وګورو نو زمونږ IPs چې موږ کوم اسان کړو هغه هم ختم شي نور کنفیګریشن چې موږ کړو هاوس نیم چینج کړو هغه هم ختم شي کزه دا نو کوم راغلم سٹارټ اپ ته نو واقعي زما راوټر نوم واپس راغلی دی او R1 ختم شوی دی د دې سره به زمونږه کزه شو رننګ کنفیګریشن کم انیبل موډ ته لاړ شم او دلته شو رننګ کنفیګریشن نو هاوس نیم راوټر دی بای ډیفالت او که IP زمونږه یو انټرفیس ته هم نشته نو د ټول نه مخکې کنیکټیویټي پکار ده چونکه کنیکټیویټي زمونږه بریک شو د دې نه زه اس قسم فایل واپس نشم ریسټور کولای کنیکټیویټي ختمه ده دا پر ریډ نشان کې شو نو ټول نه مخکې زه فاس ایترنیټ ته IP اساین کوم IP چې اساین کوم زبا کنفیګ ټی ته لاړ شم انټرفیس فاس ایترنیټ 0/0 ته لاړم IP ایڈریس 192.168.0.1 او دې سره سبنیټ ماسک 255.255.255.0 او دلته نو شټ ډاون IP ما اساین کړه وس په زمونږ دا گرین شو اټ مینز کنیکټیویټي زمونږ سرور سره باقاعده بیا وشو نور کنفیګریشن وزه داغه نه ریسټور کما نو دا بزو ایگزیټ کم د دې ځای نو ایگزیټ شوم پریویلیج موډ ترالم دلته وزه کاپی ولیکم کوېسچن مارک وزه دازل سکوم رننګ کنفیګریشن نه خو ما TFTP ته فایلز کاپی کړیو واپس یې ریلوډ کوم بیک اپ واپس اخلم او ریسټور کوم کم بیک اپ چې ما د رننګ کنفیګریشن د ریم اغسته او هغه TFTP ته واپس تی کاپی کوم دلته با TFTP ولیکم او سته کاپی کوم رننګ کنفیګریشن ته انټر میکو د هاست نیم زمونږ نه غواړي د TFTP IP کم IP چې موږ دې ته اساین کړیو دا 50 دا بدل ته ولیکم 192.168.0.50 انټر میکو د سورس فایل نوم اخلي کوم ځای چې موږ بیک اپ اغسته دی هغه بیک اپ زموږ سره DCA په نوم باندې دی DCA انټر به کوم ډیسټینیشن فایل نوم غواړي دلته بل څه نوم دی نو رننګ کنفیګریشن انټر میکو د ایکسس کوي TFTP سرور چې کیږي کنو نو فایل زموږ سره سکسسفولي کاپی شول او کوم وګورو نو زموږ نوم اتوماتیکلی چینج شو دا واپس R1 شو د سشینا د راوټر نه
د راوټر نه R1 ته واپس راو ځکه چې موږ کم ټایم بیک اپ اغسته په هغه ټایم کې زموږ د راوټر نوم R1 نو دای واپس موږ ته هر سره ریسټور کړل. نو دا زموږ سره پروسیجر د رننګ کنفیګریشن مینس چې د ریم منګه بیک اپ اخلو او څنګه ریسټور کوو. د دې سره ریلیټډ TFTP ته منګه کده سٹارټ اپ کنفیګریشن فایلز منګه کاپی کول غواړو مینس د سٹارټ اپ د NVRAM کوم چې پرمننټي هغه منګه بیک اپ اخلو او ریسټور کوو به څنګه د TFTP نه. نو ټول نه مخکې کزه دلته ولیکم شو رننګ کنفیګریشن د ما سره پرننګ کې د هر څه ډیټیل شته او کزه دلته ولیکم شو سٹارټ اپ کنفیګریشن په سٹارټ اپ کې سنشته. نو د ټول نه مخکې د رننګ کنفیګریشن چې زمونږ سره سدي دا کاپی کومه سٹارټ اپ ته. نو موږ سره دوه طریقې دي دلته ولیکم رننګ کنفیګریشن ټو سٹارټ اپ کنفیګریشن. سوري کاپی مې سره ونه لیکو دلته ولیکم کاپی رننګ کنفیګریشن د ریم نه سٹارټ اپ کنفیګریشن ته او انټر وکم او کوز دلته موږ شو رننګ کنفیګریشن نو هم دا راړی او کدلته ولیکم شو سٹارټ اپ کنفیګریشن نو سٹارټ اپ کنفیګریشن کې ما غار سره راغلل کم چې پرننګ کنفیګریشن کې زمونږ سره وو. د دې نه علاوه بل کمانډ زمونږ سره هم دی کزه دا ایریز کما ایریز سٹارټ اپ کنفیګریشن او دلته وزه شو کم شو رننګ کنفیګریشن شته پکې هر څو او کدلته زولي کم شو سٹارټ اپ کنفیګریشن نو بیا تی هر سره لړل ما ایریز کړل. دویم میتھډ زمونږ سره دی رائټ کزه رائټ ولیکم نو دام سیم هغه کار کوي کم چې شو رننګ کنفیګریشن ټو سٹارټ اپ کنفیګریشن کوي. کو واپس دلته ولیکم شو سٹارټ اپ کنفیګریشن نو هر سره واپس دیتا کاپی شول. وز د ریم نه ما NVRAM ته هر سره کاپی کړل خو د NVRAM نه کومه بیک اپ اخلو نو دا غي د پرم سیم پروسیجر دی دلته وزولي کم کاپی سٹارټ اپ کنفیګریشن ټو TFTP مې ولیکو IP ولیکم 192.168.0.50 زموږ سره د سرور IP دا د فایل نوم بوله DCA1 کم دازل چونکه DCA په نوم الریډي بیک اپ اغسته او کزه دلته راشمه او DCA وګورم نو په DCA1 باندې بیک اپ واغسته شو. دلته سیم ټو سیم کزه اوس دا ایریز کم ایریز سٹارټ اپ کنفیګریشن ایریز میکړل کدلته زولي کم شو سٹارټ اپ کنفیګریشن ایس پکې نشته که زمونږ نه هر سره لاړ شي نو موږ واپس د TFTP سرور نه ریلوډ کولای شو مینس ریسټور کولای شو چونکه هر سره لاړل نو کمانډ زمونږ سره سره کاپی دا ځل به زولټه کم TFTP ټو سٹارټ اپ کنفیګریشن انټر وای کم زمونږ نه IP د سرور غواړي 50 دا انټر وکم د فایل نوم دی DCA1 انټر او کزه دلته وصولي کم شو سٹارټ اپ کنفیګریشن نو هر سره واپس مونږ ته ریلوډ شول او ریسټور شول. نو دا زمونږ سره دویم میتھډ چې د NVRAM نه مونږ TFTP ته څنګه ډیټا ټرانسفر کو او واپس یې څنګه ریسټور کو. دریم زمونږ سره دی فلیش کدلته مونږ ولیکو کاپی نو فلیش چې د فلیش په مونږه بیک اپ څنګه اخلو او ریسټور کوو TFTP ته. نو فلیش د پاره مونږ ته ټول نه مخکې امپورټنت ده شو فلیش مینس چې مونږ ته د فلیش چې کوم بیک اپ ته کوم نوم دی هغه مونږ ته پکار دی. نو ما په شو فلیش کمانډ باندې دا زمونږ سره فایل نوم دی دا به ز کاپی کم چونکه دا به مونږ له پکار راځي دا مې کاپی کو وز دا کمانډ استعمالولای شم کاپی فلیش ټو TFTP انټر وکم د سورس فایل نوم اخلي مینس چې زموږ سره دا نوم کم یو دی کم فایل چې موږ کاپی کوو نو هغه زموږ سره دا دی نو دا وز پیسټ کوم دلته کم چې ما وس کاپی کړو انټر وکم وز زموږ سره وای د ډیسټینیشن ریموټ هاوس کم چې TFTP سرور دی دا IP پکار دی نو هغه 192.168.0.50 دا انټر وکم او الته زموږ نوم غواړي نو دا غزه نوم می کومنګه اسی عام انټر وو نو هغه سیم نوم ولکې دي کم چې دلته نوم کم چې دای زمنګ سره نوم دی دلته د دې نوم دا دی ما دا فایل کاپی کوي د دې بیک اپ واخلې دلته مو تولی کو کاپی فلیش ټو TFTP دی وي د سورس فایل نوم زمنګ سره دلته دا دی دا مو تولی کو
ایډرس وسوي کوم ځای ته کاپی کول غواړي بیک اپ اخلي ټي اف ټي پی مې ورکو او الته وسنمو نو دا هغه ځای نومې زګدما DCA2 او انټر وکم او کو ګوري نو زمونږه فلیش چې دی هغه ټي اف ټي پی دلته د DCA2 په نوم باندې با کاپی شوی دا د DCA2 په نوم باندې دلته راغی زمونږ سره نو فلیش من کاپی کو سیم ټو سیم کومنګه فلیش اریز کو نو اس قسمه چونکه د سٹارټ اپ فلیش منګه په بل کمانډ باندې کا اریز کو ان کیس یا زمونږه سم مسله راغله نو واپس ریلوډ کولای شو په سیم کمانډ باندې دلته به کاپی ولیکم د کاپی نو ورسته ټي اف ټي پی نو واپس ریسټور کول کوم نو ټي اف ټي پی مې ولیکو او ستا فلیش تا نو فلیش مې ولیکو انټر وکم زمونږ سره د ټي اف ټي پی سرور آی پی پکار دا 192.168.0.50 انټر مې کو د سورس فایل نوم پکار دی دا غزه نو هغه زمونږ سره DCA2 دی DCA2 مې ولیکو دلته ډیسټینیشن نو غواړي نو هغه لمنګ سیم کړو او کدا زه انټر کم اوس که زه شو فلیش کم نو زمونږ سره بدوانه خي دا زمونږ سره غزوړو چونکه دا ما نو ریس کړي نو هغه زمونږ سره شته او دا د DCA2 په نوم باندې بل زمونږ سره کریټ شو سیم هغه شانتي دی فلیش خو دای دویمه کاپی چونکه مونږه غشتا نو اریز کړي نو زمونږ سره موجود و کدلته مونږ لګ بر وګور نو مونږ چک کړه هم نو دا زمونږ سره د فلیش چې مونږ څنګه بیک اپ اخلو او ریسټور کوي څنګه د دینه علاوه کومنګه د دینه علاوه مونږ سکولای شو د ټي اف ټي پی نه واپس مونږ دې ته کولای شو یا د دینه خو اف ټي پی زمونږ سره هم دی کومنګه دلته کاپی ولیکو اف ټي پی اوس کده اف ټي پی نه ز بیک اپ اخلم نو چونکه هغه سیم سرور دی هغه نه بیک اپ دیتا اتوماتیکلی دی دلته دا زمونږ سره ټي اف ټي پی سرور او دا زمونږ سره سیم ټو سیم دا اف ټي پی سرور هم دی خو د اف ټي پی د پاره مونږ دلته یوزر نیم پکاري هغه یوزر نیم زمونږ سره پر راوټر کې هم پکاري نو دغه وجدا چې دا سیم چونکه پدې کې دی د راوټر سره تعلق نشته خو مونږ هغه هم کولای شو اف ټي پی منګه ټي اف ټي پی ته یا د ټي اف ټي پی نه واپس اف ټي پی ته فایل هم کاپی او ریسټور کولای شو نو دا زمونږ سره ټي اف ټي پی سرور د دې سره دا ویډیو ختم شو ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې میلاویږو